په معاشره کې د خیر ښېګړې کونډو یتیمانو بېوسه او بېکسه خلکو د مدد دپاره جوړ کوګا یوث فاونډیشن د مختلفو سکولونو په ماشومانو کې وینټر پیکج تقسیم کړو. په دې سلسله کې د یو تقریب تابع شوی وه چې پکې ناظم کوګاون جاوید اقبال خان، سابقه ډسټرکټ کونسلر شیرولی خان، میا کمال باچا، سید مختیار خان او د تنظیم عہدیدارانو ګډون کړی و. راغلي مشرانو په خپل لاس د کلي په 250 یتیمانو او غریبانو کې وینټر پیکج تقسیم کړو. میډیا سره د خبرو په وخت د تنظیم عہدیدارانو سید زمین خان او میازلی وویل چې موږ د خپل ډونرز په مدد په کلي کې د خیر ښېګړې کارونه کوو. هغوی وویل چې نن مو په دغه سلسله کې د کوګا سره تعلق لرونکي د مختلفو سکولونو ماشومانو له پیکج ورکو او انشاءالله دا سلسله به د آینده هم جاري وي. هغوی زیاته کړه چې دې نه مخکې مو په کوګا کې د سستي روټي سکیم پرانسته کړې چې پکې د عام مارکیټ نه روټۍ 15 روپۍ ارزانه ملاویږي. د تنظیم عہدیداران وایي چې زموږ میشن د کوګا کلي نه هر قسم برایۍ، منشیات او غیر ضروري رسم و رواج ختمول دي او موږ په دې کې ډېر حده پورې کامیاب شوي هم یو. هغوی د علاقې د ټولو کلو ځوانانو ته اپیل وکړو چې داسې رنګه تنظیمونه جوړ کړي او په خپل چاپېرچل کې د یتیمانو، کونډو، بېوسه او بېکسه خلکو مدد وکړي. موږ د تنظیمو جوړ کړی هم د داسې خلکو دپاره دی، د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو دپاره. او موږ ډېر زیات خوشحالیږو په دې خبره چې موږ لکه دا نن چې موږ کوم پیکیج ورکو د ماشومانو له په الله یقین وکړه زموږ زړه خوشحاله وو، ځکه چې دا ماشومان دي پلاران یې نشته دی او د کور هغه دغه هم داسې ماحول دی چې لکه مثال ډېر پاسمانده خلک دی، ډېر عجزانان دي. نو موږ وایو چې زموږ د الله څخه چاته د خیر ښېګړې یو معمولي غوندې کوي، دا دومره خاص دغه نه خو بیا هم لکه هغه وړو ته بیا هغه ډاډګیرنه میلاو شي چې یاره بیا هم په دې کلي کې داسې څوک شته چې زموږ په سر یې لاس کېښودو. نو الله دې زموږ د تنظیم له نور هم ترقي ورکړي او انشاءالله زموږ نور را روان مستقبل کې زموږ ډېرې غټې غټې ارادې دي چې الله پاک به انشاءالله دا ټولې په مزه مزه باندې راکړي. نو بس الحمدلله د الله پاک ډېر شکر دی. دا پیکج مو ورکو تقریبا 52-53 کسانو او دې کې موږ سره امداد چې کم دی زموږ دا کلي والا خلک کوي، ټول خلک الله دې خوشحاله کړي د زکاتونو په ذریعه باندې، د صدقو په ذریعه باندې هسې امداد څوک کوي. د بار نه زموږ ملګري دي کلیوال دي، الله دې خوشحاله کړي، الله دې ښه ساتي، هغوی راله پیسې رالیږي. او نور زمونږ دا اراده ده انشاءالله چې بیا لپاره د کلي کې نور غریبانان پاتې انشاءالله چې را روان پیکج هغوی له ورکو، دا یتیمانانو دې پسې د غریبانانو نمبر دی انشاءالله چې داسې پیکج هغوی له یو پیکج ورکو بلو او نور هم داسې ښو کارونو ته انشاءالله العلی العظیم ارادې دي چې ټول په دې کلي کې امن او امان راشي او ښه کارونه پکې ترقی مو شي او په یتیمانانو داسې په نورو غریبانانو زموږ نظر د دې نه مخکې الحمدلله موږ پیکجونه هم ورکړي، ډېر پیکج هو غریبانانو له، یتیمانانو له او کونډو له، دا داسې بوډاګانو دپاره هغوی له موږ پیکج د راشن په ذریعه ورکړي دي او نور ګرمۍ کې خو دغه ورکړو، کولر یې ورکړو، دا تنور خو کوله کو د سسته روټۍ په نوم باندې په 15 روپۍ باندې روټۍ ده په معیار باندې پوره ده، هر څه برابر دي او انشاءالله ښه چلیږي. داسې د دې نه مخکې چې کوم کارونه مونږ کړي دي هغه هم د خیر دي انشاءالله او را روان به هم د خیر کارونه کوو انشاءالله. سید زمین بھائی مختصر راته دا ووایه د تحصیل مندن یا د ډېر عامو کلو کې چې کوم خلک پاتې کېږي هغوی له څه پیغام ورکړي؟ هغوی ته خو دا وایم چې زمونږ دا تنظیم مونږ په دې ټول نورو علاقو کې شته، خو کوګا کې زمونږ په چمله کې چې کوو په کوګا کې دا تنظیم نه و. نو الله پاک مونږ له سوچ راکړو دا تنظیم خو جوړ کړو دی که ټول ملګري زمونږ د دې نوم کوګا یوث فاونډیشن دی بلکې د ټول کوګا دی، زمونږ نه دی، د چا په نوم نه دی. نورو علاقو ته او نورو کلو ته دا خواست دی چې دغسې خپل ملګري راجمع شي او تنظیمونه جوړ کړي دی کې ډېر خیر او برکت وي د هر چا، د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو رنډو پکې خیر او برکت وي، الله پاک پکې ډېر لوی برکت ورچولي. نو نورو ته دا خواست دی زما چې نور کلي هم دغسې تنظیمونه جوړ کړي.